أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم باب ما جاء في بكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم باب د بیان د هغې روایاتو کې چې راغلي دي په باره د ژړا د نبي کریم صلی الله علیه وسلم. بکا ممدوده هم راتلی شي، مقصوره هم. بعضې وایي چې ممدوده شي او که مقصوره شي معنا یوه ده، او بعضو پکې فرق کړی دی چې سره د غم نه او آواز پکې نه نو دا ممدوده ده، او چې آواز پکې وي نو دا به مقصوره وي. بعضو عکس کړی او بعضې وایي فرق پکې نشته. د عالمانو او د محدثینو د ژړا ډېر قسمونه بیان شوي دي. د ژړا ډېر قسمونه دي، 10 قسمونه دي. کله د درد نه ژړی، کله د شوق نه ژړی، کله د محبت نه ژړی، کله د خوشحالۍ نه ژړی، کله د امید ژړی. مختلف قسمونه یې ذکر کړي او مختلفو حالاتو کې نبي کریم صلی الله علیه وسلم نه ژړا راکړه. ژړا بیا بعضې داسې وي چې اوښکې ورسره راشي، بعضې داسې بغیر د اوښکو نه وي، بعضې داسې چې چغه ورسره وي، بعضې داسې چې چغه ورسره نه وي. چغه ورسره وي یا ورسره آهي نو دې ته وجد وایي، یعنې یو حالت او یو کیفیت سړی زړه کې محسوس کړي او د هغې د وجې نه سړی وژاړي نو دې ته وجد او کیفیت وایي. تاسو په خبره پوه شئ. داسې یو حدیث دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کله قرآن تلاوت کېږي تاسو باندې د وجد کیفیت راشي، ویښتان زږه شي، ژړا درشي، زړه دې نرم شي، نو په دې وخت کې د خدای نه دعا وغواړئ، ځکه دې وخت کې د خدای رحمتونه نازلېږي، د خدای د سکینې او د رحمتونو د نزول وخت. د نبي کریم صلی الله علیه وسلم نه په مختلفو اوقاتو کې ژړا ثابته ده، نو دې باب کې هغه بیانوي. دا ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بشر او ژړا د بشر د کیفیاتو نه یو کیفیت دی کنه. بسم الله الرحمن الرحيم وبه قال حدثنا سويد بن نصر قال اخبرنا عبد الله بن مبارك عن عباد بن سلمة عن ذلك عن مطرق وهو ابن عبد الله بن الشرقي عن ابي رضي الله عنه قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ولجوفه عزيز كعزيز. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته لاړم او د لمونځ کوه، ولجوفه عزیز او د خېټې یعنې د سینې د عزیز جوش که عزیز المرجل په شان د جوش د کټوۍ من البکاء د ژړا. مرجل کټوۍ یا د کودنې یا د اوسپنې یا د لرګي خو چې څه پکې پخې او مطلب دا چې جوش کوي او څه پکې راپوټېږي دغه شان جوش د سینې جوش و جوش. وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا معاوية بن هشام قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ علي، فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال إني أحب. ابن مسعود وایي ما ته نبي علیه السلام فرمایل ما ته لږ قرت وکړه، ما ورته یا رسول الله اقرأ عليك وعليك انزل، زه تا ته څنګه قرت وکړم په تا خو قرآن نازل شوی. قال اني احب ان اسمعه من غيري، زما دا خوښه ده چې د بل چا نه سبق واورم. فقرأت سورة النساء حتى بلغت وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. مونږ به راتګ وکړو په تا باندې په دې کسانو به ته ګوایې. قال فرأيت عیني النبي صلى الله عليه وسلم، د رسول الله صلی الله علیه وسلم سترګې مې ولیدې تحملانې چې اوښکې به یې ولې. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن عطاء بن السائب عن ابي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال انكسفت الشمس يوما على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم. تندر ونیو یوه ورځ او دا داسې ورځ وه چې ابراهیم وفات شوی و د نبي علیه السلام زوی. فقام رسول الله صلی الله علیه وسلم یصلي حتى لم يكد يركع، قریبا نه وه چې سر اوچت کړي، په
ثم ركع فلم يكد يرفع راسه قريبا وجسر جد ثم رفع راسه فلم يكد أن يسجد ثم سجد فلم يكد أن يرفع راسه ثم رفع راسه فلم يكد أن يسجد ثم سجد فلم يكد أن يرفع راسه. دا اختلاف مخکې تیر شوی جلد اول چې کسوف کې څو دغه دي څو رکوګانې دي. فجعل ينفخ ويبكي شروع شسای تیزه تیزه اخیست تسویلی کول ویبکی جړلې ویقول ویلی ربي ای زما ربا الم تعیدني تا ما سره وعده نه ده کړې الله تعذبهم چې په دوی ته به دوی نه عذابې وانا فیهم چې زه پکې یمه تا خو ما ته ویل دي چې زه یمه نو عذاب به نه راولم. ربي الم تعیدني یا رب تا ما سره وعده نه ده کړې الله تعذبهم وهم یستغفرون چې ته به دوی ته عذاب نه ورکړې چې دوی استغفار کوي. ونحن نستغفرک خدای مونږ خو تا نه بخښنه غواړو نو عذاب را باندې مه راوله. فلما صلى ركعتين انجلت الشمس نور ښکاره شو فقام فحمد الله واثنى عليه ثم قال ان الشمس والقمر آیاتان من آیات الله دا دواړه نښې دي د خدای د نښو فإذا انكسفا چې کله دواړه تندر ونیسي فافزعوا إلى ذکر الله تعالی. وبه قال حدثنا محمد بن غيلان قال حدثنا ابو احمد قال حدثنا سفيان عن الطائف بن السائب عن حكي ومتان بن عباس رضي الله عنه قال اخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة له تغسي فاحتضرها فوضعها بين يديه فماتت وهي بين يديه وصاحت ام ايمن فقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس وی نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو لور را واخیسته چې د دوا تغزي معنا تموت چې مړه کېده. دا د لور زوی و د لورم نه و لورم نه وه راوینه خطای شوې ده ابنة له نو فاحتضنها په غېږه کې واچوله فوضعها بین یدیه مخامخ یې کېښوده فماتت وهي بین یدیه مړه شوه او دا د نبي علیه السلام د لاسونو د وړاندې وه. وصاحت ام ایمن چغې کړې فقال یا نبي صلی الله علیه وسلم ورته ویل تبکین عند رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبي علیه السلام د وړاندې ته ژاړې. فقالت لست اراك تبكي ما قلت لیدلی چې تام ژاړل. قال اني لست ابكي زه خو ژاړم نه انما هي رحمة دا ژړا زما خو رحمت دی. ان المؤمن بكل خیر په هر حال کې په خیر کې دی على كل حال. ان نفسه تنزع من بين جنبيه روح د وزي من بين الشنبوننا وهو يحمد الله تعالى وديد خدای هم بیانوي. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن عاصم بن عبيد الله عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل عثمان بن مزعون وهو ميت قال وعيناه تهرق. عثمان بن مزعون دا د نبی اسلام رضایی ورو او د عمر رضی الله تعالی عنہ او خیرو او د عبد الله بن عمر ماما په اولینو مهاجرینو کې حبشې ته هجرت کړو او بیا مکې ته راوړل شوی بیا مدینې منورې ته د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ډېر نږدې و ډېر قرب او نزدېکت و. په مهاجرینو کې اول دی وفات شي د هجرت دویم کال و چې دی وفات شي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د وفات نه خبر شو. قبل عثمان بن مظعون عثمان بن مظعون په دې مخ او په تندي ښکل کړ وهو میت په داسې حال کې چې دی مړ و وهو یبکي او نبی کریم صلی الله علیه وسلم ژړل او قال یا راوي داسې وعیناه تحرقان او سترګو یې اوښکې څڅولې احرام څڅولو ته وایي اوښکې یې څڅېدلې. او په یو روایت کې راغلي چې د عثمان بن مظعون په ږیره د رسول الله صلی الله علیه وسلم اوښکې وڅڅې او بیا یې دفن کړه او بیا یې داسې وکړه چې یو ګټه یې راواخیسته او د ده د قبر په سر یې کېښوده وایي اعرف به قبر اخیه د دې ورور قبر به مې پرې معلوموم او جنت البقیع کې ځای خاص کړه چې زما اهل بیت څوک هم وفات کېږي نو دلته به یې ښخوئ
الله. وبه قال حدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا أبو عامر قال حدثنا فليح وهو ابن سليمان عن هلال بن علي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال شهدنا ابنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم. مونږ حاضر شو لور د نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفات شوی و دا ام کلثوم د حضرت عثمان بیمه بیبي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم جالس على القبر قبر فقال ناس فرأيت عينيه تدمعان ما د سترګې ولیدلې چې اوښکې ترې راتلې. فقال وی فرمایل افیکم رجل لم یقارن فی اللیله تاسو کې داسې څوک شته چې شپې د ښځې سره جما نه کړي. دا لطیف تعریض کوه په عثمان رضی الله. عثمان رضی الله ملامت نه و ځکه د دې بیماري کې روږده شوی و. قال ابو طلحه انا زه یم. قال نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وایي کوش شه فنظر فی قبرها دې قبر ته کوش. نورم مسعود رضی الله او نورم کوش و. خو دا دی چې ابو طلحه هم کوش. دې کې څه بدي نشته چې نور خپلوانه مې د زنانه قبر کې غوره دا ده چې خپلې بیان للجواز نبی علیه السلام دا وکړو چې پردی سړی هم کوزېدی شي چې خبر کې کېږي. وما جاء في فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب دی په بیان د بسترې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم بستره څنګه وه. ساده بستره وه د نبي کریم صلی الله علیه وسلم ساده زندگی وه. یو پور غوندې و کوزې بس کوزې و دا د نبي کریم صلی الله علیه وسلم بستره وه. او بالغ به هم چې کوم دی کپړه وه او هغه د کجورو د پاڼو نه ډکه وه. مالو چې د کجورو پاڼې و لکه موږ چې پکې مالو چچو. وبه قال حدثنا علي بن قال اخبرنا علي بن مسلم عن هشام بن عروه عن ابي عن عائشه رضي الله عنها قالت انما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ينام عليه في ادم. د نبي کریم صلی الله علیه وسلم بستره هغه چې دی پیوده کېده من ادم د څرمنې وه. حشوه لیپون. حشوه معنا محشوه لیپون ډکه شوې وه لیپون د کجورې د پاڼو نه. کجورو د پاڼو نه ډکه شوې. وبه قال حدثنا ابو الخطاب زياد بن يحيى البصري قال حدثنا عبد الله بن ميمون قال اخبرنا جعفر بن محمد عن ابي قال سئلت عائشه رضي الله عنها ما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتك قالت من ادم الحشو ليف. وسئلت حفصه رضي الله عنها ما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتك قالت مسحا نتني مسحن ټاټو ټاټ نو سنیه منګه بد وقته کا سنتاین په دوه قطونه دوقته پیژنې داسې ټاټ و نو داسې به مې راواړاوه نبي علیه السلام پکې ویده شو. صحیح ده. فینام علیه فلما کان ذات لیلتین یوه شپه وه قلت له سنیته 4 ثانیات که څلور قطع کم کان اوطأ له ډېر نرم به شي دلره پوه شوې. فسنیناه ب4 ثانیات څلور قطع مې کړه. څلور قطع پیژنې داسې مې کړ ګوره داسې شه که نه بیا مې داسې راواړو داسې څلور قطع شي. فلما اصبح چې سبا شه قال ما فرشتموني اللیله دا تاسو ماته لاندې نن شپه څه خواره کړي وو. قلنا هو فراش وکړه الا انا سنیناه ب4 څلور قطع کړی وو. قلنا هو اوطأ لک او مونږ ویلې چې دا نرم شي تا ته. قال ردوه لحاله الاولى اولني حالت ته کوي. فانه منعتني وطأته صلاتي الليله زه خو د دې هغه نرموالي د شپې د مانځه نه منع کړم. نرم و د شپې مانځه را راپانه سي. دا د دواړو جهانو د سردار زندګي وه. ما جاء في تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ده په بیان د عاجزۍ د نبي کریم صلی الله علیه وسلم په عاجزۍ کې. وبه قال حدثنا احمد بن مالك وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي وغيره عن قال وحدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت الناس. تاسو د حد نه تجاوز مه کوئ زما باره کې لکه څنګه چې د حج نه تجاوز کړی و نصارا او په عیسی ابن وهب.
صدق خدای بنده وای د خدای بنده او د خدای رسول وای. وبه قال حدثنا علي بن حجر قال عن سويد بن عبد العزيز عن حميد عن انس بن مالك رضي الله عنه ان امراه جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ان لي اليك حاجه فقال يحمي. یو ښځه نبي علیه السلام ته راغله وایي تا سره مې څه کار دی. نبي علیه السلام ورته کښېنه فی ای طریق المدینة شئت، د مدینې په کومه لاره کې چې دې خوښوي اجلس الیک زه تا سره کښېنم. وبه قال دا د نبي علیه السلام عاجزي وه نه. وبه قال حدثنا علي بن حجر قال اخبرنا علي بن مسلم عن مسلم بن الاعور عن انس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود المريض. نبي علیه السلام به د مریض تپوس کوه ویشهد الجنازه، جنازې کې به حاضري کوله، ویرکب الحمار په خر به سورلي کوله، ویجیب دعوت العبد د غلام دعوت به قبله. وکان یوم بني قریظه، د بني قریظه په ورځ علی حمار په خر سور مختوم چې هغه ته واګې ورچولی شوي بحبل په رسۍ من لیبن د کجورې د پاڼو نه علیه اکاف من لیبن او په هغې باندې چې کوم دی زل من لیبن د کجورو دغه کوچي و. اکاف پېژنئ، زل پېژنئ چې په خر باندې د پاس یو شی خوري او په هغې سړی ناست کته خو دغه یې درنه یي که نه دا نه هسې یو زل ورته مونږ وایو، زل ورته وایي ویسې به انا. وبه قال حدثنا واسل بن عبد الاعلى الكوفي قال حدثنا محمد بن فضيل عن الاعمش عن انس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو الى خبز الشعير والاهاله. نبي علیه السلام برابر کېده الى خبز الشعير د وربشو ډوډۍ د بچا دعوت ورکوم ورته والاهاله السنخه او هغه چربی واز دی د السنخه چې بدبویه به په یجیبونه ده به خبره اهانة السنخه دې باندې ځان پویه کوي. هلکه دې اختر کې داسې چل کوو که نه پخوا به مونږ کوو اوس یې نه کوو. مشرانو به دا شی کوو که نه زموږ کور کې اوس دا نه کېږي، زموږ نه دی خوښ. دا واز ده نه ده دا سپینه دا به ټوټه ټوټه کړه او دا به بیا خوړو ته واچوو. کتلې مو او هغه به چې کوم دی دغه هغې تاسو ورته څه وایئ؟ څه؟ چانیا جغجغي ورته وایي، مونږ ورته ززغولي وایو. دا ززغولي به مو ترې وکړه دا به مونږ چې واړه وو ډېره مزه به یې کوله. اوس خو چې ما ته د دې بوی راشي نو په مخره باندې نه لګي که نه اوس زموږ کور کې نه کېږي. صحیح شو؟ نو دا ګوره چې دې باندې لږ وخت تېر شي نو بیا یې بوی ډېر تېز شي. نو دا زغولي مراد دي، دا ملایانو په دې کتابونو کې معناګانې غلطې لیکلي دي. یا تاسو دا دوه درې ټکي زده کړئ. یو خو دا دی چې ګوره پخوا عربو زندګي چې وه دا اطرافي زندګي وه، دا الفاظ یې اطرافي دي. تاسو خیال کړی دی که نه مولین راولګېږي جوبن پنیر ته جوبن وایي او عقد ته هم د پنیر وایي او عقد قرط دي. قرط لکه دا زده کړئ ګورئ ټول کتابونو کې عقد ته چې کوم دی لاندې جوبن لیکلی دغه پنیر لیکلی پنیر جوبن دی. او دویم اهالة السنخه بدبویه ززغولي یا بدبویه جغجغي ورته وایي چانیا دا ټکی دا شی سنخه متغیره چې لږ وخت پرې تېر شي او یعنې یو معمولي شي ته به چې چا دعوت ورکوو نبي علیه السلام ورته ډېر شوق سره به دغه کوو. فیجیبه ولقد كانت درع عند یهودي فما وجدنا ما یفکها نه ورسره هغه څه چې دا زغرې ازاده کړې وه حتی ماته تر دې چې وفات شو. ورپسې شه. وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا ابو داود الحفري وعن سفيان عن الربيع بن سبيل عن يزيد بن ابان عن انس بن مالك رضي الله عنه قال حج رسول الله صلى الله عليه وسلم على رحل ركب عليه قطيفه لا تساوي. نبي حج وکړو على رحل رسن په کوجاوه باندې رسن زړ وعليه قطيفه او په دې باندې یوه شړۍ ولا تساوي 4 درهمو ته هم نه رسېده. فقال اللهم اجعله حجا لا ریا فی ولا خدای دا داسې حج کې چې ریا هم پکې نه وي او ځان ښودنه هم پکې نه وي او د 4 درهمونو په دغه شړۍ شو
خلاص. وبه قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال اخبرنا عفان قال اخبرنا حماد بن سلمة عن عبيد بن انس رضي الله عنه قال لم يكن شخص احب اليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وكانوا اذا راوه لم يقوموا لما يعلمون من كراهيه. نو هیڅ یو شخص محبوب د نبی علیہ السلام نه صحابه او د نبی علیہ السلام ورته ډېر محبوب وکانو اذا راوه چې کله به نبی علیہ السلام ولیدل لم يقوموا دا وی ورته پاتېده نه لما يعلمون من كراهيته لهذا ځکه دوی پوهېدل چې د نبي علیه السلام دا پاڅېدل به دي دی خوښ نه دي پاڅېدل لکه جایز دي خو بس د نبي علیه السلام نه و خوښ چې پوه شي. وبه قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا جميل بن عمر بن عبد الرحمن بن عجلي قال حدثني رجل من بني تميم من ولد ابي هاله زوج خديجه رضي الله عنها يقنى بعبد الله عن ابن ابي هاله عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال سالت قارئ هند بن ابي هاله وكان وصاقا عن حلية النبي صلى الله عليه وسلم وانا اشتهي ان يصف لي منها شيء فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فقا منفقا يتلألأ. نبي علیه السلام غټو معظم ګڼل شوی و یتلألأ وجهه پړقېده به یې مخ ته راولو القمر لیلة البدر په شان د پړقېدلو د سپوږمۍ د څوارلسمې د شپې په ذکر الحدیث بطوله قال الحسن فكتمتها زمانا ثم حدثته فوجدته قد سبقني إليه فسأله عما سألته دته تپوس وکړه د کوم څیز نه چې ما ته تپوس کړی ووجدته قد سأل أباه عن مدخله والمخرجه د نبي اسلام د داخلېدلو د وتلو د شکل نه فلم يدع منه شيء. قال الحسين فسألت أبي پلار نه مې تپوس وکړ عن دخول رسول فقال كان إذا أوى إلى منزلي کله به کور ته لاړم نو څه چل به کوم جزء دخوله ثلاثه تقسیم به کړه داخلېدل درې جزء لله تعالی وجزء لأهلي وجزء لنفسي ثم جزء جزءه بينه وبين الناس پوه فيرد ذلك بالخير نو بیا به خلق خاص به ورتل على العامة فعامه ولا يدخر عنهم شيئا نه به پټاو د دوی نه هېڅ شی. وكان من سيرتي في جزء الأمة إيثار أهل الفضل بإذنه ففضيلت خاوندان به د ده په حکم باندې مخکې کېدل وقسمه دا وخت به ورته تقسیم على قدر فضلهم في الدين فمنهم بعض الذين د حاجت خاوندان ومنهم ذو الحاجتين ومنهم ذو الحوائج فيتشاغل بهم دوی سره به مشغولېده ويشغلهم او دوی به مشغولول فيما يشبههم والأمة من مسألة معهم وأخبارهم بالذي ينبغي لهم ويقول بل يبلغ الشاهد منكم الغائب وابلغوني حاجة من لا يستطيع إبلاغها او دا به ورته ما ته راورسوئ حاجت د هغه چا چې د هغه رارسېدل ما ته د هغه طاقت نه وي فإنه من أبلغ سلطانا چا چې ورسوه بادشاه ته حاجت د هغه چا لا يستطيع چې هغه طاقت نه وي د هغې د رسېدلو ثبت الله قدمه یوم القیامه خدای به قیامت ورځ د ده قدمونه مضبوط کړي ولا يذكر عنده إلا ذلك ولا يقبل من أحد غيره يدخلون وبسيط سيدي روادا ولا يقترفون إلا عن زواق ويقول من أدلة يعني على الخير قال فسألت عن مخرجه كيف كان يصنع فيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحزن لسانه إلا فيما يعنيه جمع به بند ساتر و مگر هغه چې مجبوري ويؤلف ولا خلق به ځان ته مایل کول نفرت یې نه پرېښاوه ويكرم كريم كل قوم د هر قوم د معزز سړي عزت پرېښاوه ويوليهم عليهم ويحذر الناس ويحترس منهم من غير أن يطوي عن أحد منهم بشره ولا خلقه ويتفقد أصحابه ويسأل الناس عما في الناس ويحسن الحسنة ويكبه ويقبل القبيح ويحويه معتدل الأمر غير مختلف ولا يغفل مخافة أن يبغل ويملو لكل حال عنده عتاد لا يكسر عن الحق ولا يجاوز الذين يلونه من الناس خيارهم أفضل ما عنده أعمهم نصيحة عنده منزلة أحسنهم مواسة
ومؤازرة. قال فسألت عن مجلسه فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقوم ولا يجلس انتهى إلى قوم جلس حيث ينتهي به المجلس ويأمر بذلك يعطي كل جلسائه بنسيبه ويحسب جليسه أن أحدا أكرم عليه منهم من جلس أو فاوزه في حاجة صابره حتى يكون هو المنصرف ومن سأله حاجته لم يرده إلا بها أو بميسور من القول. قد وسع الناس بسطه وخلقه فصار لهم أبا وصاروا عنده في الحق سواء. مجلسه مجلس علم وحياء وصبر وأمانة لا ترفع فيها الأصوات ولا تؤبن فيه الحرم ولا تنسى فلتأتوه متعادلين يتفاضلون فيه بالتقوى متوازعين يوقرون فيه الكبير ويرحمون فيه الصغير ويؤثرون ذات الحاجة ويحقون الغريب. وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله بن وزير قال حدثنا بشر بن الفضل قال حدثنا سعيد عن قتادة عن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو اهدي الي قرع لقبلت ولو دعيت عليه لاجبت. وبه قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه قال جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس براكب بغل ولا بغول. وبه قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال اخبرنا ابو نعيم قال حدثنا يحيى بن ابي الهيثم من عطاء قال سمعت يوسف بن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوسف وقالني في حجي ومسح على نبي اسلام بن يوسف من خير اور ليك كان اول موضوع بسر الله سراف كله ديانا. وبه قال ابن اسحاق بن مسعود قال حدثنا ابو داود قال حدثنا الربيع وهو ابن صبيح قال حدثنا يزيد الرقاشي عن انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم حج على رحل رت وقتيبة كنا نرى ثمنها 4 دراهم فلما استوت به رحلته قال لبيك بحجة لا سمعة فيها ولا رياء. وبه قال حدثنا اسحاق قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا محمد بن ثابت البناني وعاصم بن احمد عن انس بن مالك رضي الله عنه ان رجلا خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرب له ثريدا عليه دباغ وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ياخذ الدباغ وكان يحب الدباغ. قال ثابت فسمعت انس رضي الله عنه يقول كما صنع عليه طعام تقدر على ان يصنع في الدباغ الا صنع. وابي قال حدثنا محمد بن اسماعيل قال حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثني معاويه بن سعيد عن يحيى بن سعيد عن عمرو قال قيل لعائشه رضي الله تعالى عنها ماذا كان يعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم. نبي اسلام بقول كسكول قالت عائشه كان بشرا من البشر انسانان لا انسان يبلي ثوبه कपड़ों के बेल उड़गे कतली ويحلب شاته قرب يمرأ المشلم ويخدم نفسه بزام خدمتهم كو باو ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي اسلام الاخلاق مبارك يا ثم محمد الدوري قال حدثنا عبد الله بن يزيد المخرب قال حدثنا عليه بن مسعود قال حدثني ابو عثمان الوليد بن ابي الوليد عن سفيان بن خالد عن خالد بن زيد بن ثابت قال دخل نفر على زيد بن ثابت رضي الله عنه فقالوا له حدثنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ماذا احدثكم قلت جاره فكان اذا نزل عليه الوحي بعث الي فكتبته له فكنت كلا بچ په نبی اسلام وخیرا لما ته به سړی راولي ما بلی کلا مګر چې دنیا یادوله ذکرها معنا مون سره به یادوله او چې کله په آخرت یادو ذکرها معنا. وإذا ذكر طعام ذكره معنا فقل هل أحدثكم عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي قال حدثنا إسحاق بن موسى قال حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق عن زياد بن أبي زياد عن محمد بن كعب بن قرظي عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل بوجهه وحديثه على شر القوم يتعلقهم بذلك فكان يقبل بوجهه وحديثه هي حدثت أني خير القوم فقلت يا رسول الله أنا خير أو أبو بكر فقال أبو بكر فقلت يا رسول الله أنا خير أم عمر فقال عمر فقلت يا رسول الله أنا خير أم عثمان فقال عثمان. فلما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فصدقني فلوددت أني لم أكن سألته. وبي قال أخذ بن سعيد قال حدثنا جعفر بن سليمان الطباعي عن ثابت عن انس بن مالك رضي الله عنه قال خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف قط وما قال لي لشيء صنعته لما صنعته ولا لشيء تركته لما تركته. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا ولا مسست خزا ولا حديدا ولا شيء كان ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا شممت مسكا قط ولا عطرا كان حتى من حركة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأبي قال قلنا قتيبة بن سعيد أحمد بن عبدة وهو الطبي والمعنى واحد قال حدثنا حماد بن زيد عن سلم العلوي عن انس بن مالك رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان عنده رجل به اثر صفرة قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكاد يواجه احدا بشيء يكرهه فلما قام قال للقوم لو قلتم له يدعو هذه صفرة. وأبي قال
حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جابر قال حدثنا شعبة عن ابي اسحاق عن ابي عبد الله الجدلي واسمه عبد بن عبد عن عائشه رضي الله تعالى عنها قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا ولا سخابا في الاسواق ولا يجزي بسيئه سيئه ولكن يعفو ويصفح. وبه قال حدثنا بن اسحاق لم يقال حدثنا هشام بن عروه عن عائشه رضي الله عنها قالت ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده شيئا قط الا هذا انسان بلاش اتشي ندي هیڅوک ندي وهي الا يجاهد في سبيل الله مگر د الله لپاره کې jihad کړي که څوک وي ولا ضرب خادما ولا امرأة نه خادم په سپېړه والے دی او نه ښځه وهلې ده نه عن زهري عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم منتصرا من مظلمة ظلمها قط ما لم ينتهك من محارم الله تعالى شيء فإذا انتهك من محارم الله تعالى شيء كان من أشدهم في ذلك غضبا وما خير بين أمرين إلا يختار أيسرهما ما لم يكن ماثما. وبه قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر عن عمر عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت استأذن رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا عنده فقال بئس ابن العشيرة أو أخو العشيرة ثم أذن له فلما دخل فألنت له القول فلما خرج قلت يا رسول الله قلت ما قلت ثم ألنت له القول فقال يا عائشة إن من شر الناس من تركه الناس فهو ذكره الناس اتقاء فحشه. وبه قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا جميع بن عمير بن عبد الرحمن العجلي قال حدثني رجل من بني تميم من ولد أبي هالة زوجي خديجة رضي الله تعالى عنها يقنى أبا عبد الله عن ابن لأبي هالة عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال الحسين بن علي رضي الله عنهما سألت أبي عن سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم جئت لسائل فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما بشيسان الخلق لين الجانب ليس بفضل ولا فظيع غليظ ولا سخاب ولا فحاش ولا حيان ولا مشاح يتغافل عما لا يشتهي ولا يؤيس منه ولا يدير في قد ترك نفسه من ثلاث المراء والإكبار وما لا يعنيه وترك الناس من ثلاث كان لا يذم أحدا ولا يعيب ولا يطلب حرمته ولا يتكلم إلا فيما رجته وثوابه وإذا تكلم أطرق جلساؤه كأنما على رؤوسهم الطير فإذا سكت تكلموا ولا يتنازعون عنده والحديث وما تكلم عنده أنصتوا له حتى يفرق حديثهم عنده حديثه ولم يضحكوا مما يضحكون منه ويتعجب مما يتعجبون ويصبر للغريب على الجفة في منطقه ومسألته حتى إن كان أصحابه لا يستجلبونه ويقول إذا رأيتم طالب حاجة يطلبها فأرفدوا ولا يقبل الثناء إلا من مكافئ ولا يخلو على أحد حديثه حتى يجود فيقطعه بنهي أو خيام. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان بن عن محمد بن المنكدر قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا. وبه قال حدثنا عبد الله بن عمران ابو القاسم القرشي المكي وقال حدثنا ابراهيم بن سعيد بن شهاب بن عبيد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اجود الناس بالخير اجود الناس دیر سخیو په خلقو کې بالخير په خیر په کارونو کې مال وغیره سبعو وكان اجود ما يكون في شهر رمضان حتى ينسلخ او ډېر سخي به هغه و چې کله به د رمضان میاشت راغله تسبیح چې پوره بشوه فیاتیه جبریل فیعرض علیه القرآن هغه به ورته قرآن تېراوه فاذا لقیه جبریل چې جبریل به ورسره مخامخ شو كان رسول الله صلی الله علیه وسلم اجود بالخیر من یدیه المرسله نبی کریم صلی الله علیه وسلم به ډېر سخي و په خیر کارونو باندې د الوتلي باد نه د الوتلی باد چې به دوست دشمن په غني او په غریب په واړه او په زاړه په ښځه او په نر په ټولو یو شان یې نو د دې جود هم دغه شان یو شان سعيد بن ابي سعيد جعفر بن سليمان عن ثابت عن انس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل شيئا لقديم. وابي قال حدثنا هارون بن موسى بن ابي علقمه الفروي المدني قال حدثني ابي عن هشام بن سعد عن زيد بن اسلم عن ابي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ان رجلا جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فساله وان يعطيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما عندي شيء ولكن ابدأ علي فاذا جاءني شيء قضيته. فقال عمر يا رسول الله قد اعطيته فما كلف الله ما لا تقدر عليه. فكره النبي صلى الله عليه وسلم قال عمر فقال الرجل من الانصار يا رسول الله انفق ولا تخف من ذي العرش اقلالا. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرف بوجهه البشر لقول الانصاري ثم قال بهذا امرت. وبه قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا شريك عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معاذ بن عفراء رضي الله تعالى عنها قالت اتيت النبي صلى الله عليه وسلم بقناع من رطب ما نبي الاسلام تبيعه بقناع يو وجه من رطب فوق جرو واجر نالها ترى زر بن دويختو والا ترى پیجنه ترى یا بادرنگ ترى چې ویخته پیو
یا لکه بادرنګ چې اول ورکوټه یې که نه غټېږي چې ورکوټه راکټ کړي نو ویښته ورپورې نښتي ډېر تنکۍ یي که نه چې داسې کې بیخي داسې تنکۍ مزېدار خوړلی کله کله نو ګورئ نو دغه شان به ویښته پېژنېدی معمولي شان دغه مې ورله نو داسې وکړه ما ته یې څه راکړه وایي فاتاني ملء کفه هلیا وذهبا ما ته یې ډک لاس د زیوراتو او د سرو زرو راکړه وبه قال حدثنا ايوب بن خشرم وغير واحد قالوا اخبرنا عيسى بن يونس عن هشام بن عروه نبي عائشه رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهديه ويكتب عليها نبي اسلام هديه قبل ولا ويسيب عليها او د هغې په بدل کې به یې څه ورکول که څه به نه و نو جزاک الله خیرا بس